الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو کچری یو کس رمضان په میاشت کې پښمنی په ټیم کې راپاڅېدل، په داسې حال کې چې دغه کس جنابت په حالت کې و، نو آیا دغه کس په دې پښمنی په ټیم کې څه شی کوي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو کچری یو کس رمضان میاشت کې پښمنی په ټیم کې راپاڅېدل او دغه کس جنابت په حالت کې و، نو کچری پښمنی کې وخت ډیر و، نو دغه کس به اول ښایسته طریقې سره غسل وکړي، هغې نه بعد به دغه پښمنی کوم خوراک څښاک ته هغه به وکړي. کچری به داسې وه چې پښمنی کې وخت کم و، نو دغه کس به اول لاسونه او خوله کنګاله کړي، یعنې خولې ته به اوبه واچوي، هغې نه بعد به بیا پښمنی کوم د خوراک څښاک هغه وکړي. که چیرې بیا ټیم و، نو دغه کس به په دې ټیم کې غسل وکړي، هغې طریقې سره لکه څنګه عامو وریځو کې سړی کوي. او که چیرې به بیا پښمني خوړلو نه بعد کې ټیم ختم شولو، نو دغه کس بیا روژهدار شولو، نو دا کس به دې نه بعد کې بیا غسل دغې طریقې سره کوي، یعنې خولې ته به صرف اوبه واچوي، لکه څنګه عام طور باندې سړی اودسه کې خولې ته اوبه واچوي، او پیزې ته هم همدغې طریقې سره اوبه واچوي، خو لیکن دغه پیزو دغه ډوکو چې کوم دا ترخواله دا به نه کوي. یعنې مطلب دا ده چې خولې ته اوبه اچولو کې به هم مبالغه نه کوي، یعنې غرغړې به نه وایي، همدغې طریقې سره پیزو ته اوبه په داسې انداز کې واچوي چې دغه پیزو اډوکو چې کومه دا دي کې ترخواله رانه ولي، بس صرف پیزو ته اوبه واچوي او ګوته ورکړي، هغه یعنې توره ته وکړي، نو دغې طریقې سره یعنې غسل کومه طریقه ده، هغه نه بعد بیا په ټول بدن باندې اوبه واچوي، نو په دې طریقې سره به دغه انسان هغه بیا غسل وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.